بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. زما عزتمندو یو ډیر مجرب عمل درته ښیم، خصوص بالخصوص د هغې کسانو دپاره چې کم کسان وادو کی او د هغې نه پس څه وخت تیر شي هغې ته چې کم دی اولاد نی ورکړی شوي، د الله رب العالمین د طرف نه په دې باندې یو امتحان وي. نو خصوص د هغې دپاره یو مجرب عمل درته ښیم، ځکه زموږ د پښتو معاشره کې بعضې کسان چاته پیغور کوي او چاته څنګه طریقې سره خبره کوي، خو چونکې دغه نارینه او زنانه چې هر قسم طبي علاج یې کړی وي، ډاکټري علاجونه یې کړي وي، په هغې باندې زړه ستړی کړی وي، خو د هغې نه بعد هم دوی ته چې کوم دی څه اولاد میلو نشي. نو آیا چې دا د څه وجوهات چې الله رب العالمین د طرف نه په ده باندې امتحان راځي، نو په دغه دوران کې دی انسان له څه کول پکار دی. دوی د فارضي او مجرب وظیفه تاسو ته ښیم چې انشاءالله دې سره به الله رب العالمین د دوی دا حاجت پوره کړي او زر تر زر به ورته الله پاک اولاد ورکړي. کم سړی چې هغه ته الله رب العالمین د واده نه پس اولاد نه وي ورکړی، نو دغه سړی به 41 دانې تور مرچ راوالي او 41 دانې به د لونګو راواخلي او په دغه دواړو څیزونو به 140 ځله دا آیات په بارک ووایي: بسم الله الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. دا په هغې باندې دم کړي او دا آیات کریمه چې کم دی همدا په یو 10 ساختونه به جوړ کړي، په یو پاڼه باندې به یې ولیکي او ردې نه به 10 ساختونه هم جوړ کړي. همدغه رنګې زما عزتمندو کله چې دی ماسخوتن اوده کېږي، د اوده کېدو نه مخکې همدغه انسان چې کم دی یو د لونګو دانه وخوري او یو به ورسره دا تور مرچ دانه وخوري او دا کم ساح یې چې لیکلی وي همدغه ساح به چې کم دی په ژبه باندې وڅټي او دا به تیر کي، خو چونکې دی نفس په دې پسې اوبه نڅکي. دویم نمبر د دغې انسان کمه بیبي ده، کمه زنانه ده، هغه به هم 41 دانې تور مرچ راوالي او 41 دانې به د لونګو راواخلي او 140 ځله به هغه دا آیات کریمه ووایي: بسم الله الرحمن الرحیم والارض فرشناها فنعم الماحدون. همدغه رنګې عمل به همدا زنانه هم کوي، هره شپه به دا یو تور مرچ او یو دانه لونګ خوري او دغه آیات کریمه به دا هم په پاڼه باندې ولیکي او ردې نه به 10 ساختونه جوړ کړي. همدغه زنانه به هم 41 شپې دا یو دانه د لونګو او دا یو دانه د مرچو خوري او د هغې نه پس به بغیر اوبو دغه یو ساح چې کوم دی دا به څټي او دې پسې به وروستو اوبه نڅکي. خو چونکې دغه زنانه دپاره یو شرط یو خبره شته چې کله د دې د ماحوري بیماري شروع شي، نو په دغه دوران کې به دا د دې ساختونو او د دې لونګ وغیره استعمال نه کوي. په دغه دوران کې به دا د دې څیزونو استعمال نه کوي، د دې نه پرهیز کوي، دا به صرف د پاکوالي په صورت کې استعمالی. نو انشاءالله العزیز چې دوی ته به الله رب العالمین ښکلې اولاد ورنصیب کړي او انشاءالله د الله په ذات یقین کوي، نو امید دره به چې الله پاک ورته نیک صالح اولاد ورکړي.